सूरत الممتحنہ آیت نمبر 11 اتم رکو اتیشتم سپارہ صفحہ نمبر 30 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم سورة الممتحنہ آیت نمبر 11 اتم رکو اتیشتم سپارہ کتا سلیات چی آیت نمبر 10 پہاگی کی د مهاجرینو د خزو ذکر دے او د هغه مختصرا خلاصه داوا چې کمی خزی با د مکی مکرمین مدینی منوری تراغلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداغي امتحان اغستلو او چې کمی خزی براغلی او پته بولګی د چې دا مؤمنه خزه ده نو دا به واپس کافرانو ته واپس کولینا او دغه شانتی که هغه سره بس مہرو مثلا یو خزه بوا او هغه به د کافر خزه وا او دلته براد له ایمان بیرول المؤمن ته چې کله واده شو نو کافر ته بداغي مہر واپس کیدلو دا ټول چې کم دی مونږه هغه ورځ پدې کې تفصیل کړو پدې آیت نمبر 11 چې دا کوم مونږه تلاوت کو پدې کې چې کم دی یو بل خبره ذکر ده او هغه دا که یو خزه چې کم دی هغه راشي نو الله رب العزت فرمای چې وان فاتکم شیء من ازواجکم الى الكفار یو خزه داسې ده چې دا و مسلمانه او بیا دا لاړه کافر ته مرتد شولا او چرته لاړه مکی مکرمی ته او دغه خزه چې کم دی ځان سره د دې خاون مہر یوسلو داول د چا بنی کا کې وا د مسلمان او و مؤمنه نو خامخا لازمه خبره ده چې د مؤمن په نکاح کې وي مؤمن به تصور کوي مہر به ور کوي مہر وسرو او دا خزه لړه چرته لا کافر ته لړه نو الله رب العزت فرمای چې د دین د اوس د مہر د اغستلو طریقه دا کچرته د کافر سره د مسلمان جنگ راغللو او په دغه جنگ کې مسلمان ته مال غنیمت پاتې شو نو په دغه مال غنیمت کې به د دې مرتد خزي مہر اول د خاوند ته ملو شي یو مسله بدی کې دا یو طریقه دا دویمه طریقه بدی کې دا خزي چې کم دی ځان سره مہر یو سلو او مرتد شولا خدا کافرانو نه یو خزر راغله او دلته چې کم دی دا گواہی ورکړه چې زه مسلمان شوم نو په دې ما قبل آیت کې 10 نمبر آیت کې الله حکم دا کړو چې مسلمان باندې لازم دا دی چې دا هغه قاون ته وسور کی مہر نو الله وتعالى فرمای چې دغه خزر مہر چې کم دی تاسو کافر ته مور کوي دا به د مرتدی د مہر کې به حساب شي دا دوه طریقې په دې کې ذکر دي وان فاتکم شیء او کچر استاسو د لاس اوزي سوق خزا من ازواجکم لخذ استاسنا الى الكفار د کافرانو طرف ته فعاقبتم نو غنیمت واخلې د کافرانو نه فآتوا الذين نور کې هغه خلق ته چې ذهبت لدي ازواجهم خزد دي مثل ما انفقوا پشان د هغه چې خرچ کړو واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون او ير کوي د الله تعالی نه هغه ذات انتم به مؤمنون چې تاسو ایمان لرئ یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات پدغه آیت کې آیت نمبر 12 کې کما خصبه چې مؤمنه شولا اور یا چې کم دی عام مسلمان خصبه وا او د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې بیعت کولو با
نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د دې خبرو باندې بیعت اغستلو او دا انتهایی قیمتي شیزونه دي. یو خبره ذهن کې یاد اوساته، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې امت روحاني پلار دی، خو چرته هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیعت کې د خزي سره لاس نه ملو کړي. ګوري زبانی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خزینه د خبرې د دې دغه بیتنا غستلو. نن سبانی چې دا سونم پیران دي 2 نمبر هغه د خزو سره لاس ملاوي او د خزو سره چې کم دی لاس په لاس باندې بیعت کوي، نو دا ټول چې کم دی د قران خلاف خبرې دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام روحاني پلار دی، د هغه باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د خزو سره بیعت کړی دی په لاس باندې وته لاس نه دی کېدلی، زبانی بیعت به ته ناغستلو. هغه زبانی بیعت کې کم دی اول خبره پیدا کوله، خزو سره پیدا خبره کوله چې تاسو به د الله سره شریک نه غنئ. دا په بیعت کې اولنې خبره ده چې د الله سره شرک دا به کم دی تاسو نه کوي. او دویم چې کم دی ولا یسرقنا غلا نه کوي. او دریم دا ولا یزنین تاسو به زنا نه کوي. او سلورم دا ولا یقتلن اولادهن او خپل اولاد به کم دی قتل کوي نه. نو دغه چې کم دی اولاد څنګه به قتل کېدو؟ یو بدا جاهلیت په زمانه کې با جنکه به خلکو قتلولې د رزق د يرینا ویره وی دا لور به غټیږي بیا د دې رزق په ډیره غټه مسله وي، نو د رزق د وجه به هغه قتلوله. او دویم دا نن سبانی خلق په دې کې هغه یو دی چې د هغه د حمل اسقاط کوي. حمل اسقاط دي ته ویل کیږي کله چې د خزي په ګیډه کې ماشوم د سلور میاشتو نه سیوای شي او بیا چې کم دی د دې د حمل او د دې د پریګننسي دا چې کله سړی ضایع کوي هغه به کې شامل دي. دا داسې دي چې سړی خپل ژوندۍ اولاد قتلي، ځکه هغه کې بیا ساره غلي وي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دی د دې خبره هم بیعت اغستلو چې تاسو به خپل بچي دا به قتل کوئ نه. او ولا یاتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن وارجلهن. او یو خبره به ته دا غستله چې بهتان به کم دی نه لګوي. بهتان به داسې لګیدو خزه به کم دی بهر به چرته ماشوم اومندلو، چا به لړکړو چا نه به راوړلو، نو एकदम به خاوند ته ویل وی دا زوی چې کم دی دستانه دی. دا په خاوند باندې څه شي دی د دروغ بهتان. الله وی چې داسې بم نه کوي. او دویمه طریقه به دا کېدله چې واده کړي خزه به زنا وکړه، د هغې نه به کم دی حمل به ټهراو شو، په خېټه باندې و ماشوم دا راغلو، چې کله به خزه لپته ولګېده چې دا خو کم دی مسله په ما کې ده، نو خاوند ته به ویل وی دا زما په ګیډه کې چې کم ماشوم دی دا دستانه دی. الله څه فرمایي ولا یاتین ببهتان. خزه به کم دی په خاوندانو باندې څه نه لګي بهتان بنه لګي. او یا په دې کې چې کم دی عامه خبره ده چې خزه په خپل خاوند باندې عام بهتان نه لګي، تداسي منس کې اسم نه. دا خبرو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکوله دین به بیعت اغسرو. دا انتهایی قیمتي دي. الله دې زمونږ تاسو له او خزو له پدې باندې عمل توفیق را نصیب کړي. یا ایها النبی اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا جاءك المؤمنات هر کله چې راشي تا ته مؤمنان خزي یبایعنک چې بیعت کوي د تاسو سره علی ان لا یشرکن بالله شیئا، په دې خبره دي چې شریک بنه مقرروي د الله سره هیڅ شی. یو شرک کم دی کافران کی دی دوانو کې ګوره ځان یاد ویخ لک ساتل پکار دي. اکثر زموږ زنانه چې کم دی دی طرف ته رواني دي. یو د الله سره شرک دی، هغه دا دی چې کافرانو با بوتانو عبادت کولو او خدا خبره به کول ودا د الله سره چې کم دی په هر څه کې شریک دي. نو هغه به د چا عبادت کولو د بوتانو. یو شرک دا دی.
او یو شرک چې کم دی مونږ مؤمنان کو او اوس پورې چا په دې باندې سوچ نه دی کړي او زمونږ خزي هغه چې کم دی شیست رواني دي هغه دادي چې زمونږ خزي زیارتونو ته ځي باباګانو پسې ځي قبرونو پسې ځي نو په قبر کې چې دا کم سړی پروت دی دا څه شي دی دا مړ دی نو دا خزي چې کم دی دا سوال کوي وی اے بابا زما د فلانکی کار وکا نو الته کافران چې کم دی عبادت د څه کوي د بوتانو کوي او بوت مړ شیز دی او زمونږ مسلمانان خلق چې کم دی عبادت د سن چې کم دی سوال کوي د زیارتونو نه نو زیارت مړ شیز دی نو مونږ واغې کې ګورې فرق اوس نه باندې کیږي ودا زمونږ خلق وتور رواني چې کم مولا دا خبره کوي هغه یا ودا په هیڅ سامان نه پويږي ودا خوري غټ خلق دي نو د اولیاء کرامو د غټوالي نه څوک انکار نه کوي انکار د سن خلق کوي چې دا غنه مونږ سغواړو نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مخبز مکه باندې غټ شخصیت تیر شوی دی او د دوانو جهانو سردار مبارک دا پس مخ د زمکه باندې غټ شخصیت تیر شوی دی هغه نه کم دی سړی نشي غوستلی نو دا عام زیارتونو کې او دا غینه مسنګ سړی غواړي نو پدې په عقل باندې د خزي لګي شانتي او خيارول پکار دي او پدې باندې لګ روک تام پکار دي کم خلق چې روزي مبارک لتلی وي روزي مبارک ته او الته کم دی معمولی شان خلق بي دي کوي چې الته کم شرطه مولړي غي متوي دا شرک اکثر پاکستانیان چې الته لاړ شي د نبی صلی الله علیه وسلم روزي پس اسد الله سونه داسې وي او ته الته نه چې غوي دا شرک دی مې کوا اکثر خلک پس اسې ځان موږي الته نو د چې غوي دا شرک نو چې هغه ته کم دی روانه ده زیارتونو لپاره بس رواشي نو دلته الله تعالی باقاعده دا خبره کوي چې الله یشرک بالله شیئا چې شریک ونه مقرره وي د الله سره هیڅ شی ولا یسرقنا او نه بدی غلا کوي خزو زپاره چې کم دی دویم نمبر شي غلا نو یو چې کم دی پکور کې غلا ده د خاون د اجازت نه بغیر شیز استعمالول دا غلا کې ګوري راځي د خاون نه بچ کم دی دا شیز نه روچته چې هغه نه هغه اورښ هغه په کور کې ټینشن کې شي د اخلا ده مثلا زما یو قیمتي پین دی او په دې معنی چې کم دی مال 12 روپۍ ورکړي دي دا چې زمانو رکیږي ز ټینشن کې کېږي مودا خزه پټ کلو نو دا اخلا ده اور یو چې کم دی یو شیز دا سره چې پاغي باندې د خاون طبيعت خرابيږي نه او دا خزه واغسل دا بیا پغلا کې نه ده مدل چې کم دی ولا يسرقنا خزه به کم دی سنه کوي غلا نو یو د خاون نه غلا ده او یو بهر په معاشره کې غلا ده چا کړه لړلا او الته چې کم دی پټ پټونه او کله کدا وړو کې شي چې غړ شي زدا پغلا کې راځي اشرف علي تنویر رحمت الله علیه کور ترادن نشو نو خز ولا چې کم دی په پلیټ کې چې کم دی سالن کې خودلو نو ودی دا پلیټ د چا دی ویره ودا دی گاونډیانو په دې کې سالن راوړیو نیوی گاونډیانو سالن راوړیو خو دې لپاره خدا پلیټ نه را لګري چې دا به تاسو استعمالوي ور دون احتیاط کړی دی ودا گاونډیانو په دې پلیټ کې سالن را لګلې دی د خوراک د لپاره خدا پلیټ خو استعمال ته نه دی را لګلې کنه ویره دا زما د مخ نه لري کې زمونږ چې کوم علماء دیوبند تیر شوی دي هغه بیا دومره احتیاط کړی دی نو ولا یسرقنا او نبدی غلا کوي ولا یزنینا او نبدی زنا کوي ولا یقتلن اولادهن او نبدی وجن اولاد خپل ولا یاتینا او نبلغوي ببهتان سبهتان یفترینه چې دې تړلې وي بین ایدیهن پمینز دلا سن خپلو وارجلهن او د خېټو خپلو کې د خپو خپلو کې نو ځان سره به ماشوم وروړلو دا ماشوم به چې کله وروړلو نو اخذ چې کم دی دا ماشوم داسې نیولې وي نو دا ماشوم به برو او دا د خپې بلاندې وي نو دا ماشوم به د خپو او د دې لاسونو په مینځ کې به نو الله و چې داسې چې کم دی بهتان به پچا مانی نه لګي
خپل خاوندانو باندې ولا يعصينك او دوی بنا نافرمانی نه کوي ستا فی المعروف په یو نیک کار کې فبايعهن نو بیعت ورکړه د دوی سره واستغفر لهن الله او بخنه غواړه د دې لپاره د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی یا ایها الذين امنوا اې د ایمان خاوندانو لا تتولوا قوما دوستی مکوي د هغه قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړی دی الله تعالی په هغه باندې قد يئسوا هغینا امید شوی دی من الاخرة لاخرتنا كما يئس الكفار لك څنګه چې نا امید شوی دی کافران من اصحاب القبور لخاوندانو د قبرونو واخر الدعوانا الحمد لله